أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ننني درس کې به ان شاء الله العزیز سورة توبه پارا نمبر 10 رکو نمبر 8 آیات نمبر 64 65 66 درې آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. مخکې چې نو څنګه منافقانو تذکره روانه نو دې ځای کې هم بس دې آیاتونو کې د منافقانو تذکره کوي، خو مخکې د هغوی څه ظاهري او اوس د هغوی بعضې باطني کیفیت هم الله پاک چې نو هغه ذکر کوي. الله رب العزت وی یحذر المنافقون ان تنزل علیهم سورة تنبئهم. منافقان د دې خبرې نه په یره کې دي چې هسې نه چېرته داسې یو صورت نازل شي چې په هغې کې د دوی ټول حالت چې نو الله پاک حضور علیه الصلاة والسلام او مسلمانانو ته چې نو هغه بیان کړي. نو الله رب العزت اوس په دې کې چې نو هغې تذکره کوي. حضرات مفسرین چې نو هغه لیکلي دواړه چې نو هغه واقع په خپل ځای صحیح دي. یو دا و چې کله حضور علیه الصلاة والسلام تبوک غزوې له تللو نو په هغې کې د نبي علیه الصلاة والسلام سره 10 12 یا 14 پورې چې نو هغه راغلی دي. اکثر تفاسیرو 12 ذکر کړي، وایي چې دا منافقان د نبي علیه الصلاة والسلام سره په دغه سفر کې چې نو هغه هم موجودو. نو دوی به چې کله سفر کولو نو د سفر دوران کې به دوی د حضور علیه الصلاة والسلام د قرآن او مسلمانانو په وسیله چې نو هغه خبرې کولې، د هغوی غیبت به چې نو هغه به یې کولو. نو کله چې دوی دغه خبرې او غیبت به چې نو کولو نو بعضې به پکې بیا ووایي آسې نه که چېرته حضور علیه الصلاة والسلام یې واوري یا الله رب العزت د هغه ته دا خبره ظاهر کړي. نو چې کله دقه شانتې ظاهر شوله نو دوی به بیا وي د الله رسوله مونږ خو آسې چې نو انما كنا نخوض ونلعب، مونږ خو د لارې باندې ګپ شپ لګولو، ځکه چې نو د لارې سفر و په سفر کې چې سړی ګپ شپ لګوي نو پس دغه ګپ شپ لګولو باندې چې نو هغه سړی باندې ټایم پاس کېږي. نو مونږ د دغې دپاره چې نو هغه دقه شانتې کول دا خو مونږ د دغې غرض باندې د دې نه ما سوا چې نو بل څه غرض مو نه و. تفسیر ذخیرة الجنان کې چې نو هغې لیکلی دي چې موحشي د چې نو هغه موحشي ابن حمیر دا یو منافق ولو دیو د سره دغه شان 15 کسان نور ولو. نو دوی به چې کله کېناستل نو دوی به د قرآن او د مسلمانانو چې نو استهزاء کوله. نو چې کله به دوی کېناستل او د مسلمانانو د قرآن د دوی به چې نو هغه غیبت او استهزاء دا به یې کولې داسې خبرې. نو په دې کې ورته یو کس وی که چېرته چې نو هغه اوس الله پاک زمونږ باره کې داسې قرآن نازل کړي، د هغې څه آیاتونه یا صورت نازل کړي او په هغې کې الله پاک زمونږ د زړه د کیفیت چې نو الله پاک مسلمانانو ته ښکاره کړي نو بیا به صحیح. نو دوی به بیا چې نو هغه دقه ځای کې ویرېدل. نو الله جل جلاله اوس د دغې ذکر کوي یحذر المنافقون دوی چې نو هغه یریږي د دې نه ان تنزل علیهم سورة تنبئهم بما فی قلوبهم، دا چې په دوی باندې یعنی مسلمانانو باندې الله رب العزت چې نو هغه نازل کړي یو صورت او په هغې کې د دې منافقانو چې نو هغه ټول حالت وي. قل استهزئوا ان الله، نو تو ورته ووایه ای پیغمبره تاسو مسخرې کوئ ټوغې چې نو هغه کوئ نه کوئ ان الله مخرج ما تحذرون، الله رب العزت چې نو هغه راوباسون کې دی ظاهرون کې دی هغې خبرې لره د کمې خبرې نه چې تاسو یریږئ. او بیا اقه شانتې چې نو هغه وشوله ثابت چې نو هغه صورت منافقون الله رب العزت چې نو هغه د دغه منافقانو په نوم باندې ټول صورت چې نو هغه نازل کړلو. د دوی چې کوم باطني کیفیت هغه ټول باطني کیفیت الله پاک چې نو حضور علیه الصلاة والسلام ته وښولو
حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت کې راځي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته الله رب العزت چې نو او یا تنه منافقان دا غوی پنوم دا غوی د پلار پنوم دا غوی د خاندان قبیله په ټولو نه سره وخول چې دا کسان چې نو هغه د منافقان دي دغه د نفاق نه چې نو هغه کار اخلي. ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. نو کتوی دا دنیا چرته تاسو کړی چې تاسو ولې دا استهزاء کوله نو دی بیا وای نه دا خو مونږه سي غب شپ لګولو ټیم پاسې مو کولو ځکه نو دا خو مونږ د ټیم پاسې د پاره چې نو هغه دا کار کوو. نو الله رب العزت وایي تو ورته وای اب الله و آیاته و رسله آیا د الله او د الله د رسول او د الله د کتابون دا غي پور استاسو چې نو هغه غب شپ د دې چې نو هغه شو ټوغ استاسو چې نو هغه د دغه پور چې نو هغه شولې. لکه خیال کړی مخکې هم څو کله ته موږ ویلي دي خاکه داسې یو خاکه جوړول چې په هغې کې نو هغه هسې تفریح وشي په هغې کې څه حرج نشته خو که داسې خاکه جوړه شي چې په هغې کې د بل مسلمان چې نو هغه ایزا رسانی نو دا صحیح نه دی. او بیا موږ ویلو زموږ چې نو هغه سکولونو کې زموږ معاشره کې زموږ بچي اکثر د قشانتي خاکې سکولونو یا دې کې دا جوړېږي چې په هغې کې کله چې نو هغه د دین کله د اهل دینو او کله چې نو هغه د دین د بلې یوې حصې چې نو هغه څه کېږي خاکې کوي او هغې ته بیا لاندې خلک کم چې ناسې نو هغه خاندي خوشحالېږي لاس ورته وپړقوي او دا چې نو هغه ولور کوي. حالن کې دا خطرناکه خبره ده ځکه دین اهل دین شعائر دین دې پورې استهزاء کول دا چې نو هغه بل ځای ته سړی رسي نو صحیح ده که د پرړه کې چې نو هغه هتک نه خو بیا هم دا کار چې نو هغه خطرناک دی ځکه یو خبره چې نو هغه دا ده چې هغه په نص قطعي سره چې نو هغه راغلی قرآن پاک د آیات نه یو خبره ثابتي او د دغه نه سړی انکار کوي نو دې باندې سړی چې نو کافر کیږي. یو خبره واحد ورته ویل کېږي د حدیث نه یو خبره چې نو هغه ثابتي نو که دې نه سړی انکار وکړي نو کافر کیږي نه خو که په دې پورې چا خندا وکړله نو دا سړی چې نو هغه د ایمان نه خلاص شولو. نو تو ورته وای اے پیغمبر ولا ان سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب او قل بالله وآياته ورسوله. نو ستاسو ټوغه ستاسو خاکا ستاسو ټول غب شپ دا د الله او د الله د رسول او د قرآن د آیاتونو پورې منحصر شو. تاسو په دې باندې چې نو هغه کنتم تستهزئون ټوغې کولې دینه ما سوا چې نو هغه ستاسو سره بل سنول لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. الله وی تاسو اوس عذرونه چې نو هغه م بیانوي قد کفرتم بعد ایمانکم تاسو خو کافر شولې وروسته چې نو هغه د ایمان راوړلو نه. اوس دلته نو هغه یو سوال واردېږي چې منافق سړی خو کافر دی مخکې څو کړه چې نو هغه تیر شول منافق خو کافر دی د حضور علیه الصلاۃ والسلام زمانه کې چې کم منافق نو هغه ته به منافق اعتقادي ویلو او دغه منافق چې نو هغه خو به کافر نو بیا الله څنګه وایي قد کفرتم بعد ایمانکم تاسو خو کافر شولې ورسته د ایمان راوړلو نه د دوی خو د اول نه ایمان نه د خو کافران ول نو د الله ورته بیا ولې وی بعد ایمانکم. نو حضرات مفسرین دا غي جواب ورکړي خازن کې جنو هغه هم د نور هم اڅنه تفسیر کړي جواب څنګه هغه وېدا نه چې د دې څنګه هغه ایمان نه راوړي خود دې د ګمان مطابق چې دوی ځان ته کوم مسلمانان وي نو الله وی داتا چې په ځان د مسلمان دا کم نوم لګولو عقد نه هم لاړلو نو د دې خدا الله په قانون کې مسلمانان نه ول خدا ځان ته جدي په خپل کم د ایمان نسبت کولو الله وی هغه ایمان در نه هم لاړو. او یا دویم جواب څنګه نو هغه دا دی چې اورست تاسو د اظهار د ایمان نه دی خو په ظاهر باندې چې نو هغه ځان دا ثابتول جماعت ته وراتل المزبای کول الله پیغمبر سره به کېناستل نو تاسو د هغه اظهار د ایمان چې کولو هغه نه اورست تاسو واپس بیا چې نو هغه کفر ته وخت دی بیا چې نو هغه کافران شوي. ان نعفو عن طائفه منکم الله وی کومنګ چې نو هغه معافي کوي یو ډلې تاسو نه نو عذب طائفه خو بلې ډلې چې نو هغه به سزا ورکوي دا چې نو هغه منافقان دي. نو اوس نو هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام دور کې هغه هم او منافق اعتقادي او بیا لاول کې چې کم منغوي نو دغه محشی ابن حمیر د بیا چې نو هغه توبه ګار شو نو د توبه وباسله او توبه خپ اخلاص سره وباسله داسې توبه وباسله او بیا پاک ایمان باندې چلیدو تر دې چې حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ
دور خلافت کې د مسیلمة الکذاب سره چې د نبوت دعوه کړې وه د هغه سره چې کم جهاد و نو په هغه جهاد کې بیا دی هغه شهید شو الله ورته د شهادت مرتبه چې هغه هم ورکړه نو ځکه الله وایي ان نعفو عن طائفة که چېرې موږ چې هغه معافي وکړو د یوې ډلې نه منکم لتاسو نه نعذب طائفة خدا بله چې کومه په خپل کفر باندې ولاړ ده نو د دغې ډلې چې نو هغه مونږ معافي نه کوو بانهم کانوا مجرمین ځکه چې دوی چې نو هغه ګنهګار دي ځکه دوی چې نو هغه ګنهګار دي دوی د خپل نفاق نه چې نو هغه توبه نه وباسي الله دې موږ د خپل ګرفت نه وساتي یحذر المنافقون یریک منافقان ان تنزل د دې خبر نه چې نازل شي علیهم په دوی باندې سورت یو سورت تنبئهم چې وخی خبر ورکړي د دوی بما په هغه څه فی قلوبهم چې د دوی په زړونو کې دي قل وایته پیغمبره استهزئوا مسخره کوي ټوغې کوي تاسو ان الله بشک الله پاک مخرج ښکاره کوونکی دی ما هغه څه تحذرون چې تاسو دې یریږئ ولئن سألتهم او کچریتو لدوین تپوسو کړی لیقولن نو دوی بوای انما كنا بشک مونږ خو نخوضو ټوغې کولې ونلعب او لبې کولې یعنی اس ګپو لګو قولو وای ورته پیغمبره ابالله و آیاته آیا په الله او د په آیاتونو و رسوله او د په پیغمبرانو پورې کنتم تستهزئون تاسو ټوغې کوئ لا تعتذروا تاسو بهانې مکوئ عذرونه مکوئ قد کفرتم تاسو خو کافر شوي بعد ایمانکم وروسته د ایمان راوړلو نه ان نعفو عن طائفة که چېرې مونږ معافي وکړو د یوې ډلې ته منکم له تاسو نه نعذب نو مونږ به عذاب ورکړو طائفة بلې ډلې ته بانهم ځکه چې دوی کانو والمجرمین ګنهګارو